مونږ خو دا سوچ لرو چې مونږ خو د حکومت څه په پالیسۍ او څه په پته پوه نه شو او سیس په بره روان دی. ځینې خدای پاک ورته سزا ورکړي موږ به څه ووایو بس الله حق ویني او هغه پوره رحیم دی موږ به څه ووایو. عمران خان خو چې اصل کې کورسۍ داسې یو شی دی چې دې ته سړی ورسي که نه چې خاص کر د پاکستان نو هغه چې دا بیا نه راکړو. تاسو ورځ 100 روپۍ ګټئ یاره چې 1500 شپږ روپۍ مزدوري وکړو دا یې کوټه راباندې راپروت دی. تا نه دی تا دنیا ګورې دنیا ووایه څه مطالبات لرې څه دي په زړه ټول موجوده حکومت ته ووایه. یاره چې زما کوټه راپروت دی دا یې بینګایي ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری خالد راج. لایف نیوز چینل ته پیج ته په راتګ هرکلی وایم. خوشحاله او اباد ژوندي راته اوسئ. نننۍ خپرونه به زموږ د پټرول په هکله وي. پرون پټرول په پاکستان کې په 118 روپۍ میلاوېده نن په 123 روپۍ میلاوېږي. راغلی یم مردان ته مردان کې بیا په پټرول پمپ کې موجود یم. د دې خلکو رایې واخلم چې دوی څه تاثرات لري او د پټرول په هکله دوی څه وایي. نو تاسو ته مې دغه خواست دی چې هیله لرم چې پروګرام چې موږ سره تر پایه پورې اوسئ او دا پروګرام موږ سره تر اخره پورې وګورئ. پرون پټرول چې کوم دی په 118 روپیو نن په 123 دی. تاسو د دې په هکله څه تاثرات لرئ تاسو څه سوچ لرئ؟ نو مونږ خو دا سوچ لرو چې مونږ خو د حکومت څه په پالیسۍ او څه په پته پوه نه شو او سیس په بره روان دی جی او زموږ سیزونه په ښکته روان دي او مونږ خو بلکل ملیر علامات کړله یعنې بس صرف زموږ د عمران خان پرایم منسټر وزیر اعظم هغه دا خبره هم کړې وه چې کله پټرول مهنګ شي تاسو ومنئ بیا تاسو دا دغه چې ستاسو وزیر اعظم دا ټرپ دی دا چور دی دغه په هکله به تاسو څه وایئ؟ نو په دغې په هکله کې خو مونږ هغه ته چور نه شو ویلی خو لکه دا خبره کولی شو چې یاره مونږ به څه کوو هسې د عوام به څه کوي زموږ تعلیمونو خرچې نه پوره کېږي زموږ د بچو د خوراک خرچې نه پوره کېږي که نه او مهنګایي په بره روانه ده او زموږ یعنې زه خو زما زیاتتر زما دارومدار په زمیندارۍ باندې دی. هغله تاسو څه وایئ پرون پټرول په 118 روپیو نن په 123 روپۍ د دې په هکله تاسو څه وایئ؟ 25 کې ورکوي جی په 125 دی 125 کې سار مې جوړلی 125 روپیا دلته خو دغه کې 123 خی ټانټه نو بس څه بمبونه په 123 کې ورکوي او دي خو سره ته پته نه دي پړو مې دلالم او سار مې جوړلی په 125 کې. نه عمران خان دا خبره کړې زموږ پرایم منسټر وزیر اعظم چې کله پټرول ګران شو نو تاسو ومنئ چې ستاسو د ملک وزیر اعظم کرپټ دی چور دی د دې په هکله به تاسو څه وایئ؟ مړه بس کم به یادوي چپړاسي نه واله تر هغه پورې ټول غلي لا اول زه غلیم او بیا راپسې نور غلي دي نو کم به یادوه. تاسو چې پټرول ګران شي ستاسو د ټیکسي والا به څه حساب تاسو کرایه ګرانه کرایه نه مکه جی هغه په هغه ریټ په هغه ریټ جی چې ته وایي چې 200 روپۍ راکوي یو نیم سل والا ال د هغې سره هم پیسې نه بیا که نه زمونږ عمران خان به دا خبره کوله کله چې پټرول مهنګه شي که نه تاسو بیا را ثابت کړئ تاسو دا ومنئ چې ستاسو د ملک وزیر اعظم کرپټ دی چور دی د هغې په هکله به څه وایئ؟ یاره ځینې خدای پاک ورته سزا ورکړي موږ به څه ووایو بس الله حق ویني او هغه پوره رحیم دی موږ به څه ووایو. ګرانه ګراني ده ډېره زیاته مهنګایي ده څه ووایو. تاسو نور بچیان دي شته؟ تاسو ورځ 100 روپۍ ګټئ یاره چې 1500 شپږ روپۍ مزدوري وکړو دا یې کوټه راباندې راپروت دی. تا نه دی تا دنیا ګورې دنیا ووایه څه مطالبات لرې څه دي په زړه ټول موجوده حکومت ته ووایه. یاره چې زما کوټه راپروت دی دا یې بینګایي ده څه نشته کوټه دې راپرېوتې ده څه نشته. نور بچیان دي شته دي؟ او جي ټول واړه دي اووه کسان دي واړه دي تر ورځې 100 روپۍ ګټئ کله 1500 کله 200 کله 800 او 500 600 روپۍ او جي او پټرول هم دلته 123 او جي او نور مهنګایي هم د هر څه ډېر ګران دي هر څه اوړه ګران دي غوړي ګران دي چټي ګران ده کم چې دی. وزیر اعظم نه به څه مطالبات لري زموږ د ملک پرایم منسټر عمران خان هغه دا خبره کړې وه چې کله پټرول ګران شي نو تاسو دا ومنئ چې تاسو دا ثابت کړئ چې ستاسو د ملک وزیر اعظم به کرپټ چور وي د هغې په هکله تاسو څه وایئ؟ نو عمران خان صاحب چې راغلی نو هغه خو خلکو ډېر زیات توقعات وو چې هغه به چې کوم دی دا کوم ملک کې چې کوم حالات دي دا به ټیک شي او دا کوم حالات چې چلېږي نو هغې مطابق چې کوم دی د هغه چې کومې خبرې کولې هغه چې کوم پالیسو خبرې کولې نو هغې کې زما خیال چې کامیاب شوی نه دی. عمران خان دا خبره کړې وه چې کله پټرول مهنګه شي تاسو دا ومنئ چې ستاسو د ملک وزیر اعظم به کرپټ هغه به چور وي د هغې په هکله څه تاثرات لري؟ عمران خان خو چې اصل کې کورسۍ داسې یو شی دی چې دې ته سړی ورسي که نه چې خاص کر د پاکستان نو هغه چې دا بیا نه راکوزي مطلب دا دی بیا هغه ځای نه پرېږدي هغه ټول الزامات په نورو خلکو لګوي که نه. پټرول پرون په 118 روپیو نن په 123 دې په هکله تاسو څه تاثرات لري؟ نو بس د دې په هکله باندې خو موږ دا پریشاني ده موږ ته چې د دې نه مخکې 2 روپۍ ارزان شي وو پوه شوې د 2 روپو په ځای چې نن 15 روپۍ ګران کړله
نو کوم خوا به ځو مونږ ته لاره خو وښیې چې مونږ به کوم عوام څه وایي عوام چې سهار راغله تاسو د پټرول اچېل چې نه د هغوی څه ویل چې په پرون به 118 وي اوس به 123 داسې څه ویل چې نه بالکل وایي بالکل خو چې ظاهره میټر ته وګورو خو 500 روپۍ ګران شوي دا خو ډېره لویه قصه ده دې سره به څه ګیلمن به ډېر زیات وي ګیلمن خو دومره ګیلمن چې یو سړي د 100 چې هغه د 50 اچي پټرول د 118 نه به 123 روپۍ شو سهار چې عوام راتله د هغوی څه ریاکشن و د هغوی څه رایه و هغوی څه ویلو هغه چې ډېرې خبرې کولې که نه وایي چې د پېټرول خو ډېر ګران دي او دې سره ډېره زیاته مهنګایي ده که نه او لکه ډېرې زیاتې غلطې خبرې کولې جي امید لرم چې زما د خپرونه به ستاسو خوښه شوي راوتې وو د دغه عوامو نه م تپوس وکړو عوام څه رایې لري مختلف کسانو نه م تپوس وکړو هغوی تاسو سره خپله رایې شریکه کړله د نورو پروګراماتو لپاره مال او زما کیمرامین صاحب وقاص علي له راکړې اجازه چې چېرته هم یې ښاد او ابد بریالي اوسئ ډېره مننه والسلام